ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه د جمعې د شپې او د جمعې په ورځ باندې، یعنې د زیارت او د جمعې په شپه، یعنې د زیارت په ورځ او د جمعې په ورځ باندې، دواړو ورځو باندې ډیره زیاته اعلی او بهترینه وظیفه ده. تاسو به انشاءالله چېرته خوب کې دا وظیفه نه وي کړې، نه به تمام یوټیوب کې تاسو دا ویډیو انشاءالله چېرته کتلې وي. یعنې داسې وظیفه، داسې بهترینه او نایاب او بهترینه وظیفه راته هم او اسانه هم ده. انشاءالله د هر رنګ حاجت دپاره، د هر رنګ مشکل دپاره تاسو دا وظیفه شروع کړئ. الله جل شانه به ستاسو حاجات پوره کړي. دې ته دعای خضري وایي. انشاءالله چې هرې کامیابۍ کې کو دنیوي او کو اخروي وي، کو وړه وي او کو غټه وي، بس اسانه وظیفه دا وکړئ انشاءالله په یقین سره، او انشاءالله الله تعالی به ستاسو حاجات او مسلې انشاءالله پوره کوي او ضرور به پوره کوي انشاءالله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معزز محترم او قابل قدر مسلمانانو درونو خویندو، تاسو به روغ جوړ یې، صحت کې به خوشحاله وئ، او هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی ټول مسافر په خیر او عافیت سره خپلو کورونو ته، خپلو بیانو ته واپس کړي. محترمو، نن زموږ ډیره بهترینه او اسانه وظیفه ده. اسانه وظیفه ده، نو لہذا چې کوم اسانه وظیفه یې هغه هر سړی کولی شي. انشاءالله دا وظیفه وکړئ په یقین، دهان سره، سوچ سره، انشاءالله ستاسو حاجات او مقاصد الله جل شانه پوره کړي. کو دنیوي کار وي او کو اخروي وي، کو وړوکی وي او کو غټ وي، هر مقصد کې کامیابی دپاره مجربه ده انشاءالله. نو بیا به داسې کار وکړئ محترم مسلمانانو، 3 پیرې به درود ابراهیمي ووایئ. 3 پیرې درود ابراهیمي کوم چې موږ په مانځه کې وایو، صحیح شوه، هغه د 3 پیرې وي. بیا په سکرین تا ته وظیفه ښکاري، ځان په دې خبره ښه پوهه کړه، هېڅ ګران پکې نشته. هو په سکرین چې تا ته کومه دعاګانې ښکاري دې ته ګوره. بسم الله ما شاء الله لا حول ما شاء الله لا قوة الا بالله. لومړنی د 1 نمبر بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، صحیح شوه. 2 نمبر ده ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله. ما الا الله سره په سکرین لیکلی ما چې هغه ډېر لیکل پې نه کېږي. نو په 2 نمبر دی ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله. 2 نمبر دا شو. 3 نمبر دی ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. او 4 نمبر دی ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. صحیح شو. دا 4 دعاګانې به ته وي، دا 4 دعاګانې دي وي، خو دې کې اوس تاسو دهان به کوئ. لومړنۍ دعا چې تاسو وایئ که نه 1 نمبر باندې، 1 نمبر دعا چې تاسو وایئ، نو په زړه کې به دا خیال کې، صحیح شوه، چې یا الله زه ستا طرف ته پوره متوجه یم، صحیح شوه که نه. زړه کې به دا سوچ کړم بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، الله زه تا ته پوره توجه کیم، پوره دهان کیم، ځان به یادوي. کله چې 2 نمبر او 3 نمبر دعا وې که نه ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، دا دواړه یعنې 2 نمبر او 3 نمبر دعا چې کله وې، نو دا خیال به کوې چې الله زه بې بس یم. څه شی یم؟ بې بس خو پېژنې که نه، بې بس یم او تمام ضرورت انتظام کولو والا دی. الله زه بې بس یم او د تمامو ضرورتو پوره کولو والا دی. دا به سوچ کې کله چې بیا 4 نمبر دعا ته راشي ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، نو دلته به سوچ کې او دهان به دا کې که نه چې ای الله ما ته هر څه حواله کړه، صحیح شوه، ټولې پریشانۍ، ټول حاجتونه، ټول مشکلات، هر څه مې ته حواله کړه، او انشاءالله اوس به یو پریشاني هم نه وي، صحیح شوه. انشاءالله دا سوچ تاسو دا لیکل هم زه په سکرین باندې پرېږدم، او دا وظیفه هم تاسو ته انشاءالله په سکرین باندې به ښکاري. نو دغې طریقې سره انشاءالله دا وظیفه تاسو خامخا وکړئ. لومبي نمبر کې به څه کوئ؟ لومبي نمبر بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. دا خیال به کوئ چې الله زه تا ته متوجه یم، ځان به یادوئ چې الله زه تا ته پوره متوجه یم، صحیح شو.
په دریم نمبر او په دویم نمبر او په دریم نمبر کنه په دې کې به دا سوچ کې چې الله پاکه زما تمامو حاجتونو زه تا ته تمام حاجتونه چې دي زما ضروريات چې دي د هغې انتظام ته وکړې د هغې انتظام ته وکړې. او په څلورم نمبر دعا چې ده په دې به دا سوچ کې چې الله دا ټول هر څه مې تا ته حواله کړه، خپل حاجتونه، خپلې پریشانۍ، خپلې بیمارۍ، خپل مشکلات، خپل هر څه مې تا ته حواله کړه او انشاءالله اوس به هیڅ مشکل ماته نه وي. بس اسانه عمل دی انشاءالله. تاسو به سکرین به انشاءالله زه پرېږدم اردو کې دی خو تاسو به پرې انشاءالله پوهیږئ. دغه طریقې سره انشاءالله دا وظیفه وکړئ. د زیارت په ورځ یې وکړئ، د جمعې په ورځ یې وکړئ او ورسره یې د 2 ورځو کې خامخا وکړئ او هر فرض مونږ نه پس یو پیره وکړئ. یا که هر فرض مونږ نه پس نه شئ کولی یعنې نن ماښام د زیارت په د جمعې په ماښام مونږ نه پس یې وکړئ ماسخوتن، او د جمعې په ورځ د مازدیګر مونږ نه پس یې وکړئ او د ماښام د 2 څلورو مونځونو کې خامخا انشاءالله وکړئ او انشاءالله چې الله تعالی هم حاجت پوره کړي. ډېر علماو دا لیکلي دي، نو اسانه عمل هم دی، هېڅ پکې ګران نشته. موږ ته هم دعاګانې کوو. نن به انشاءالله موږ پاکستان ته درځو په خیر او عافیت سره م الله تعالی درولي. نن هم فلیټ دی انشاءالله د شپې 2 بجې چې الله جل شانه زموږ حامي او ناصر شي د ټولو مسلمانانو، د ټولو مسافرو، د ټولو انسانانو کوم چې مسلمانان دي الله تعالی د ټولو مسافرو ټولو مسلمانانو اتحاد او اتفاق نصیب کړي. الله تعالی د ټولو مسلمانانو حامي او ناصر مددګار شي. موږ ته هم دعاګانې کوو، موږ تاسو ته ډېرې ډېرې دعاګانې کوو انشاءالله. بیا به مدرسه هم کوله، مدرسې ته به هم ځم کلاس تله، بیا به انشاءالله هغه ختمونه هغه دعاګانې به ستاسو دپاره انشاءالله جاري ساري وي، خاص د الله تعالی د رضا دپاره بغیر د پیسو نه بغیر د څه شفارس نه دا سلسله به انشاءالله جاري ساري وي. الله جل شانه خوش